وقال عليه الصلاة والسلام الغيبة أشد من الزنا أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف ہوا ہے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. زما د خوږ اسلام عزتمندو مشرانو کشرانو دوستانو رونو، الله رب العالمین منگا و تاسو له بې انتها نعمتونه راکړي دي، او که د دقې نعمتونو منگا و تاسو شمیر وکړو نو دا ناممکنه ده چې د الله نعمتونه شمیر شي. او دا ذات تاسو ته د نعمتونو ذکر بار بار ځکه کوم چې نعمتونه هم ډېر دي، نو الله بار بار موږ له نعمتونه راکوي. نو د دې د وجې مقصد مې دا وي چې موږ د دې نعمت شکر ادا کړو، او چې شکر ادا شي نو نعمت زیاتیږي. نو ځکه وایم چې الله په موږ او تاسو ډېر زیات انعامات کړي دي. بیا د ټولو نه لوی انعام زموږ او ستاسو دا دی چې الله موږ او تاسو له دا ښکلی مزیدار وجود راکړی دی، بدن یې راکړی دی، او بیا په دې بدن کې د نعمتونو یو لویه خزانه ده. د انساني دا بدن دی دا د الله د نعمتونو یو لویه خزانه ده، او هر اندام د بدن ته چې ګوري نو یو عظیم نعمت دی. هر اندام کو خپي دي، کو لاسونه دي، کو سترګې دي، کو غوږونه دي، کو دا روزي دي، کو دا ویښته دي، کو دا نوکونه دي. یاره خو چې په انساني بدن کې کم څیز پیدا دی دا ډېر لوی نعمت دی. نو زما عزتمند ورونو دا انسان د بدن هر اندام لوی نعمت دی. بیا په دقې بدن په دې اندامونو نعمتونو کې یو نعمت زموږ او ستاسو دا ژبه ده. دا ژبه ډېر لوی نعمت دی، او په دې ژبه لګیا یو موږ او تاسو خبرې کوو، موږ او تاسو پې ذایقه معلومو، او طبي ډاکټران او دا حکیمان وی موږ او تاسو خو پې صرف خبرې کوو او دا خوند پې معلومو، خو ډاکټران او طبعي ماهرین د دې بدن وی چې د دې خولې د دې ژبې 14 فایدې دي. د دې ژبې 14 فایدې دي انسان ته. موږ خو صرف دا یو وینو چې دا خبرې پې کوو. نو ژبه د الله ډېر لوی نعمت دی. زما د ذهن او زما د زړه ترجمانه ده. زما د ذهن کې یو خبره راله او د زړه کې مې راله، اوس یې تاسو ته کومه، نو چې تاسو ته ما فی الضمیر زه د کمې خبرې اظهار کوم نو زه یې په ژبه وکړم، نو تاسو پې پوه شئ. دې تقریر ته ګوره که نه، اوس دا خبرې دي نو دا زه تاسو ته کوم نو تاسو پې پوهېږئ، دا د ژبې په ذریعه باندې. او که دا ژبه کار پرېږدي، خبرو کار پرېږدي، نو بیا انسان ته تکلیف وي. تاسو دا ماشوم ته خو خیال کړي وي کله چې دې خبرې نه کوي، او دی خپل ما فی الضمیر خبره روخی نشي چې زه دا مور پرې کم یا پلار پرې کم، نو تکلیف وي ورته. په خپې تکلیف یې موږ له د غوږ دوی ورکوو، په لاس یې تکلیف یې موږ له د سترګو دوی ورکوو. هغه ته خو دا پته نه لګي چې زه دوی ته ووایم چې زما خو په خپو درد دی، زما خو په سترګو درد دی. نو دا ژبه د الله ډېر لوی نعمت دی. په دې موږ او تاسو د دنیا دا خشته زندگی پې روانه کړې ده. بیا په دنیاوي لحاظ خو لوی نعمت دی،
خو په اخروي لحاظ هم ډېر لوی نعمت دی. ځکه په دې ژبه باندې موږ د الله کلام وایو، د رسول الله مبارک حدیث وایو، ذکر و اذکار پې کوو، دقه شان پې د نیکۍ خلکو ته تلقین کوو، د بدو نه خلک منې کوو، نو دی هم ډېره لویه فایده ده. خو چې د دې ژبې فایدې څومره روحاني ډېرې دي، نو ګورې وروڼو یاد ساتئ د دې ژبې نقصانات هم ډېر زیات دي، د ژبې ګناهونه هم ډېر زیات دي. او زه تاسو ته یو حدیث په انشاءالله بیانوم، په جهنم کې چې زیات تر خلک د عذاب ژبې د وجې، نو دا ژبه هم ده او دا ژبه بد هم ده. نو ځکه خو زمونږ پښتانه سجانه وی ژبه هم قلا ده هم بلا ده. قلا ده ښه مزېدار پې هر څه جوړولی م شي، بلا هم ده هر څه پې تباه کولی م شي. نو وروڼو موږ به تاسو به دا ژبه صحیح استعمالو چې د الله په دربار کې بیا موږ او تاسو ګناهګار نه یو. او اهمیت د انسان په دې بدن کې د دې خبرې نه اندازه ولګوئ. دا په مشکات مبارک کې حدیث دی، وی کله چې دا سبا شي او د سار دا بانګ ووایي او سبا روخیږي، نو دا ګورې رسول الله مبارک وی ستا ذهن به بعضې خبرې داسې نه مني، خو دا رسول الله مبارک ویلي دي. وی د بدن دا ټول اعضا دي، د خپو نه راواله تر د سر د دې ویښتو پورې، دا خپې، دا کونډې، دا ګیډه، دا لاسونه، دا غوږونه، دا سترګې، دا بدن ټول په جرګه راشي. یا رسول الله مبارک دا چاله په جرګه راشي؟ دا ګورې رسول الله مبارک وی دا دې ژبې له ټول په جرګه باندې راشي چې ای ژبې تا ته موږ جرګه کوو، تا ته موږ منت کوو، تا ته موږ زاري کوو چې ته ګورې سمه چلېږه، ځکه ستا د وجې زموږ دا ټول بدن دی. خو ته سمه وچلېدې بدن به په راحت کې جنت کې وي، او که ته بده وچلېدې نو دا ټول بدن لاسونه، خپې، سترګې، غوږونه دا ټول به په جهنم کې. نو قسم په خدای دا رسول الله مبارک وي چې هر سار د وجود دا ټول اعضا دې ژبې ته ټول په جرګه راشي. ولی دی ژبه کې ډېر لوی کمال دی. دا ژبه ده دا به د دې فرش د عرش ته رسوي، الله ته به دې نږدې کوي، او دا ژبه به د عرش نه فرش ته راولي. شیطان چې الله لعنتي کړ دې ژبې د وجې انکار یې وکړو، ابا په خولې یې ووی او تکبر یې وکړو، الله د عرش نه فرش ته ذلیله راولېږي. نو زما عزتمند وروڼو د دې ژبې به موږ پوره خیال ساتو، او چې دا ژبه کله کنټرول شوه ستا ټول اعمال به د الله په جناب کې قبلیږي، ته به د الله په جناب کې ډېر لوی مقام او مرتبه مونی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ګل دی، یو صحابي دی، هغه ټول ګلونه د ګلونو ګل دسته وه، او د هر یو خپله خوشبو وه. د ابوبکر صدیق خپله خوشبو د صداقت وه، د حضرت عمر خپل خوشبو د عدالت و عادل و ډیر، د عثمان رضی الله تعالی عنہ خوشبو هغه د حیا او د مالداري او د غنیتوب و، او د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د شجاعت او د بزرګۍ و، او دغه شان نور صحابه هر یو خپل یو صفاتو. په دغه صحابو کې یو صحابي د غنمو معاذ ابن جبل، دغه یو خپل خوشبو و، او دغه د خوشبو د سوا هغه الله علم ډیر ورکړو، هغه الله رب العالمین د علم په مقام اوچت الله ودرولو. د دې د وجه عالم ډیر لوی مقام دی. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دته یو ځل یو خبره کړې ده، او هغه خبره پسې د هغې وخت نه راواله تر د ننه پورې، او د نن نه راواله تر د قیامت د ورځې پورې خلک پس کېږي. معاذ ابن جبل ته رسول الله مبارک یو خبره کړې وه. ګوره زمونږ او ستاسو د ټولو دا خواهش دی، بلکې دا خواهش به نه سجانه،
دا به زمونږ ایمانی چې زمونږ او ستاسو به د رسول الله سره مینه محبت زیات او دا د مؤمنتوب نښم ده لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین مؤمن دا هغې پورې کامل مؤمن نه دی چې دته زه د ځان نه د خپل مور او پلار نه د خپلو بچو نه او د تمام جهان نه زیات ګران دی کو تا ته رسول الله مبارک د خپل پلار مور او د دغه نه ګران نو ستا ایمان کې شک دی نو زمونږ او ستاسو د ټولو د رسول الله سره محبت دی او خدای دې دا محبت نصیب وکړي مونږ او تاسو وایو زمونږ د رسول الله سره محبت دی خو په مخ د کائنات کې داسې یو هستی تېره شوې ده په مخ د کائنات کې داسې یو انسان هم تېر شوی دی چې رسول الله مبارک هغه ته یو خبره کړې ده او دا واورئ هغه خبره څه وه معاذ ابن جبل یې راوسته و یا معاذو ای معاذه والله انی لاحبک وی اے معاذا زما د الله په ذات باندې قسمی تا سره زما مینه ده رسول الله مبارک وته وی معاذ تا سره زما مینه ده او رسول الله مبارک په د پاسه او قسم خوري د رسول الله مبارک قسم ته حاجت نشته خدا د دې خبرې تاکید دي چې حقیقت ده ولی معاذ عالم معاذ ابن جبل عالم یو ځل رسول الله مبارک نه راغی دا حدیث واورېدا یو ځل مخکې ما بیان کړو خو ډېر زیات مې خوښ دی دا حدیث او ډېر د فایدې حدیث دی ډېر ناشنا حدیث دی او زمونږ او ستاسو پې زندګي بدلیږي خو که د زړه په غوږو مو اورېده معاذ ابن جبل رسول الله مبارک نه راغی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم و یو سوال کو او هغه سوال دا دی چې داسې یو عمل راته وښایه چې هغه اعمال زوکم او د هغې نه پس زما بل عمل ته د سره ضرورت رانشي او الله ما جنت ته بوځي او د جهنم نه مې وساتي ځکه دا کامیابي ده فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز څوک د جهنم نه بچ شو جنت ته لاړه دی کامیاب دی نو داسې عمل راته وښایه چې زه هغه وکړم چې زه پې د جنت مستحق او د جهنم نه الله ماله نجات راکړي د بخاری شریف حدیث سے رسول الله مبارک ورته وایي لقد سألتموه اعظمو ډېر لوی سوال دی وکړو ډېر عظیم سوال دی وکړو ښه نو اوس واوره ته وایه چې داسې عمل راته وښایه چې هغه زه وکړم او زه پې جنت مستحق او د جهنم نه پې بچ شم نو داسې چل وکړه چې یو خو د الله وحدانیت ومنه او الله سره به څوک هم نه شریک دی دا په زړه کې عقیده راولي دویم نمبر دا دی چې مونځ به کوې دریم نمبر دا دی چې روژه به نیسي څلورم نمبر دا دی چې مالدار زکات به ورکوې او پنځم نمبر دا دی چې کوم مالداري دې زیاته وه او د حج استطاعت دی نو حج له لاړ شه او ای معاذ زه راته د بلایې د ښېګړې نور جنت ته د نږدېکو عمل نه ښیم و یا رسول الله وښایه راته ښه داسې چل وکړه چې زیاتې روجې نیسه دا روجې د شیطان نه ډال دی دا روجې د شیطان نه ډال دی او دویم نمبر دا چل کوه چې صدقه ورکوه د زکات نه علاوه هم صدقه ورکوه چې څومره مصیبتونه دي الله به ختموي او دریم نمبر دا وکړه چې کو کامیابی د دنیا او د آخرت غواړي نو د جهاد په میدان کې جهاد کوه او څلورم نمبر خبره دا وره چې وی چې زه الله ته نږدې شم د الله ولی جوړ شم الله قریب شم نو د الله د نزدېکت لوی ذریعه دا ده چې خلک اوده وي نو ته شپې الله ته ودرېږه شپې الله ته ودرېږه ته به الله ته نږدې معاذ ابن جبل چې دا ټولې خبرې واورېدې نو د دې نه پس ورته رسول الله مبارک وایي دا خبره اوس د غور ده دا لکه د زړه په غوږ واورئ رسول الله مبارک ورته وایي ټولو ارسو د دې ټولو ارسو خلاصه او کامیابی او دا ټول ارس په اسانه باندې موندل دا ټول ارس په اسانه باندې حاصلول د دې دپاره ته یو عمل نه ښیم اسد جانه ګران کار دی مونځ ګران کار دی روژه ګرانه ده زکات ورکول ګران دي حج ګران دي جهاد ګران دي روژې نیپلي نیول ګران دي د شپې پاسېدل ګران دي صدقې ورکول ګران دي رسول الله مبارک ورته دا ټول درته اسانوم نه
چې دا تا ته آسان کوم او تی په ډیره آسانه باندې کې او تا ته الله پاغي کې ایس رکاوټ نه راولي و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قراتو قایا نو رسول الله مبارک وتسوی ګوره معاذ ابن جبل عالم رسول الله مبارک پیغمبر خو رسول الله مبارک پسنګ پیي وی معاذ جبرو باسا نو جبروخ کلا نو رسول الله وتوی کف عنك هذا پدی جبه د کنټرول راولا چې دا څومره اعمال مې راتو خل دا ټول ورته الله سالي خو پدی جبه د کنټرول راولا جبه معاذ ابن جبل تو یا رسول الله جبه وی جبه وی جبه دا جبه دا ډیر خطرناک سیز دی چې دا د کنټرول کړه دا ټول اعمال برته آسان کی خو کو دا د کنټرول نکړه نو رسول الله مبارک او تسوی دا د حدیث الفاظ دي دا په دې حدیث کې دا الفاظ پراته دي ویلي دي رسول الله مبارک وی ذا الله رب العالمین معراج ته بوتم جهنمونه مې مولیدل جنتونه مې مولیدل په جهنم کې مې ډیر خلک ولیدل ډیر زیات خلک ولیدل رسول الله مبارک وی دا ډیر خلق سوکو رسول الله مبارک وی دا ډیر خلق زناکار نو زناکار مې پکې ډیرونه لیدل بلماز مې پکې ډیرونه لیدل وو خود هغه عمر نو بلماز مې پکې ډیر روزه خوار مې ډیرونه لیدل زکات ورکون کې مې ډیرونه لیدل حج نه کون کې مې ډیرونه لیدل شراب کون کې مې ډیرونه لیدل غلا کون کې مې ډیرونه لیدل ما چې په جهنم کې زیات تر خلق ولیدل د جبې د ګناه د وجې د جبې د ګناه د وجې مې جهنم ډک ولیده ښځې مې پکې ډېر ولیدې سړي مې پکې ډېر ولیدل صرف د جبې د ګناه د وجې نو جبرونو هغه څیز دی چې انسان تباه او بربادۍ ته رسوي اعمال انسان له تباه او برباد کوي دې د وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یرونو تاسو نه یو خبره کوم دا خبره به تاسو اول ذهن کې واچوي نو بیا به راته خبره ډېره اسانه د اسجانه د الله دا رسول جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په الله ګرانو کو نو ډېر ګرانو رسول الله مبارک الله ته ډېر زیات ګران دی اوس هغه یو بېله موضوع ده چې زه ته بیانوم چې د الله د رسول الله مبارک سره څومره مینه ده څومره محبت دی او څومره د الله رب العالمین داغه خوښ دی دقه پیغمبر وی دقه پیغمبر چې تاسو مال د دوو سیزونو ضمانت راکې نو د الله په د قلوي دربار کې به رسول الله مبارک وی د جنت ضامن زیم استاسو زب استاسو ضمانت کو الکه ضمانت دی ته وی چې بچ کول وی او خلاصول وی او داغه په ذمہ غشتل وی اوس رسول الله مبارک وی تاسو به مال د دوه سیزونو ضمانت راکې زره لخپل ضمانت در کوم د جنت چې زب استاسو ضامنم زبم بوزم جنت ته یارونو دوه سیزونه موږ نه رسول الله غواړي چې داغي ضمانت مال راکې د بخاری شریف حدیث دی د بخاری شریف من یظلم لی ما بین لحییه و ما بین فخذیه ازمن له الجنه کم سړی چې مالا من یظلم لی ما بین لحییه د دې دوه جامو ترمنځ کومه غوښه د دې ضمانت راکې د دوه جامو ترمنځ چې کومه غوښه ده تاسو پتا سو کوم چې دا څه شی دی او د دوه پتونونو ترمنځ کومه غوښه ده د دې ضمانت تاسو مال راکې چې دا به موږ صحیح ځای کې استعمالو د جنت ضامن هم زه جنت ته بم زبوزم زمونږ استاسو د دوه جامو ترمنځ کومه غوښه ده د جبې غوښه ده د جبې د دې غوښې او د دې جبې ضمانت مال راکې چې په دې به زه چغلي نه کوم دروغ به نه ویم غیبت به نه کوم او د بل مسلمان بې عزتي به نه کوم دا الله ذکر به پې کوم کومه انسان شرمګاه ده چې کومه حقه او دغه نکاح د زه به پې کوم او ځان به د ګناهونو د زنا د لواطت نه ساتم دا ضمانت رسول الله مبارک وی مال راکې چې دا به تاسو نه کوئ د قیامت په لوی میدان کې کو ته ډېر ګناهګارې کو ته ډېر بلمازې کو ته ډېر شرابي کو ته ډېر ګناهګارې خو رسول الله مبارک وی چې جبه او دا اندام مخصوصه د غلط نه د استعمال کړي جنت ته به زبوزم نو رونو خبره ډېره زیاته اسانه شوه دا جبه به موږ او تاسو په کنټرول کې ساتو بیا د دې جبې ګناهونه ډېر دي که نه زمونږ یو ډېر لوی عالم دی هغه په دې یو کتاب لیکلی دي د جبې 36 ګناهونه دي 36
بیا په دې شپږو دیرشو کې د ټولو نه خطرناکه ګناه کومه ده. نو زه راته نن په هغې باندې بیان کوم او مقصد مې دا دی چې یاره د دې ګناه نه موږ او تاسو ځان وساتو. دا خو زموږ د تباهۍ او د بربادۍ ذریعه جوړېږي. هغه ګناه څه شی دی؟ هغه د غیبت. او نن معاشره کې غیبت دومره عام شوي دي تیمور جانه چې د سره څوک ګناه نه ګڼي. څوک یې ګناه ګڼي؟ داسې بې باکه لګیا یي. څوک یې ګناه ګڼي نه، او خاص او عام. کو نیکان دي، کو بزرگان دي، کو ګناهګار دي، کو منځګزار دي، کو حاجیان دي، کو مولیان دي، کو طالبان دي، کو حافظان دي، کو قاریان دي، ټول پکې مبتلا یو. او ګناه ده ډېره عظیمه، ډېره لویه ګناه ده. دې تاسو ته اوس بیان د دې د وجې کوم چې یو خو ته اصل موږ ځان ساتو، خو را روان رمضان المبارک دی، را روان هغه عظیمه میاشت ده چې د هغې یو سیکنډ قیمتي دي. موږ یې په غیبتونو باندې هغه تباه و برباد. راته به وایم چې د غیبت د وجې روژه ختمیږي، به راته وایم انشاءالله. نو د دې غیبت ډېره لویه ګناه ده، ډېره عظیم ګناه کبیره ده. ګناه کبیره څه ته وایي؟ هغې ګناه ته وایي چې د قیامت په ورځ به دې پې الله رانیسي. توبه ویستل ته داسې فرض دي لکه چې تاسو څنګه د جمعې مونځ له اودس کړی دی او فرض دی، دقه شانتې توبه ویستل فرض دی. نو وروڼو د ګناه د دې غیبت نه به هم ځان ساتو، او که شوي رانه نو توبه به وباسو. نو یو مختصر شان بیان درته نه د غیبت باره کې. غیبت څه ته وایي؟ وارئ اول د غیبت تعریف وارئ چې بیا پې رستو خبره باندې اسانه وي. بیا راته وعیدات ویمه. غیبت څه ته وایي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې مبارکې نه به وورو د غیبت تعریف. صحابو له راغی وی اتدري ما الغیبت؟ ای وی صحابو تاسو ته پته لګي چې غیبت څه ته وایي؟ نو صحابو له کو به جواب ورتم کنه نو یاد ساتئ، ادب او احترام پکې ډېر و. د هغوی جواب به څه وي؟ الله اعلم ورسوله، الله او د الله رسول ته پته لګي چې. نو رسول الله مبارک ورته غیبت دې ته وایي چې ذکر کا اخاک بما یکره. د یو خپل رور اسلامي رور، د خپل اسلامي رور چې ستا موږ ټول وروڼه یو، داسې انداز باندې د هغه غلطۍ او د هغه بیانول چې هغه بد ګڼي. لکه څنګه زه به تاسو ته ووایم، فرض که زه ګناهګار یم، یا سجان دی یا تیمور جان دی، او انسان نه خطایی وشوه، اوس د ده دا خطایی زه راوالمه او خلکو ته بیانوم چې اسد خو داسې دی، تیمور جان خو داسې دی، او دوی په دې باندې رستو خبر شو، دوی پې خفه کېږي چې یاره دی ولې زموږ دا بد بلته وي. دقې ته وایي غیبت. دقې ته وایي غیبت چې یو سړي کې غلطي وي او هغه غلطي والا ته راوالې، دې پې شرمې، دې پې ملامته کې خلکو ته، دی پی کسترگی کے دی پی خلقو تا شرمے، دی تا وی غیبت. لکه پلان کی خدا سے دی، پلان کی خدا سے دی، اس داغا تحقیر تکے دقی تا وی غیبت. نو صحابہ رسول اللہ مبارک یا رسول اللہ چی دا کم خبر منگا کو چی یار دی پلان کی کے دا چل دیو، پلان کی کے دا چل دیو منگے وایو. نو دا گناہ خواگا کشتا زکے وایو کنا. نو رسول اللہ مبارک و توی دقی تا خوی غیبت کنا. غیبت خون دقې ته وایي چې هغه کې ګناه شته، غلطي ته شوې ده او تی بیانې خلکو ته، دقې ته وایي غیبت. خو هغه کې ګناه نه وي او تی بیا خلکو ته بیانې، نو دې ته خو بهتان وایي. دا خو د هغې نه هم عظیمه ګناه ده. دقې ګناه کې نن موږ ټول مبتلا یو، خو چې کینو کو سړي یو کو ښځې یو بس غیبت په شروع کو، د بل مسلمان غوښې به شکول موږ شروع کو. دا وروڼو عظیمه ګناه ده، سخت گناہ دا. سومرا سخت گناہ دا، ما تا لکشان متوجی شے. یورتا دا قرآن آیت ویم کو دا قرآن دا آیت صرف پا دی دا ظلب اغوگو وارے دا کننو بس بیا بچرتا منکی غیبت، او بیا دا رسول اللہ مبارک حدیث موارے. قرآن کے اللہ رب العالمین سوی ما تا گورے، قرآن کے اللہ وی تاسو چی دا بل چا غیبت کوئے، دا سنگا دی، دا سنگا دی. نو الله یو عجیبه انداز باندې بیان کړی دی.
سوي ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. د دې آیت ترجمه را ترست کومه لومبي تاسو د ذهن یو خبره ته جوړو یا زمارونو تاسو خو ویخیا کنه ویخیا و د دې یو قسم جا ویخیا خدا صلی بالفرض والتقدير د دې جمعات نه من بار وته او دقل ته یو مردار پراته ده یو مردار سپی مړ دی خر مردار دی چیلې مردار ده غوا مردار ده میخه مردار ده چې تاسو مونږ ورشو تاسو کې څوک داسې شته چې د دقې مردارې چې دا سپیو خنزیرانو پیشوګانو مارغان پې لګیا دي د دې نه غوښه خوړل ستاسو زړه غواړي جواب راکړئ نه غواړي نه غواړي ټیک شو ولې نه غواړي ځان بچ ګڼي اوس الله رب العالمین موږ ته دا نه وایي چې یاره دا غیبت داسې دي چې یو سړی مرداره خوري مرداره نه مرداره خو تاسو نو خو زه مرداره به اخوا کړو د دې نه لږ مخکې لاړ شه دقلته یو انسان دی انسان جمدی دی او تاله زه چاله درکړم چې د ده نه غوښه پرېږه او غوښه وخوره ته به یې وخورې بدې ګڼې انسان هم پرېږده ستا رور دی روره ستا د ابۍ نه پیدا دی او زه تا ته وایم چې ورشه د ده نه دا غوښه د دې پتون نه راپرېږه او ویې خوره ته یې خوښې نه یې خوښې الله داسې نه دي ویلي بلکې الله څه ویلي دي اوس ما ته وګورئ الله وایي چې تاسو کې داسې څوک خوښوې چې ستا رور وي ستا د ابۍ نه پیدا وي بیا هغه خوار مړ شوي وي او دا ورسره زه اضافه کوم هسې ستاسو ذهن د پیولو لپاره چې هغه په تخته باندې پروت دی او صرف په دې اندام مخصوصه چې کوم دا اندام د انسان د پټولي په دا پټ دی او نور بدن ښکاره دی او تاله زه چاله درکم چې واله دا چالو ته د دې مړ رور نه پردې سړی نه د دې مړ رور نه د دا غوښه راپرېږه او ویې خوره یاره دا ته ښه ګڼې کو ته عظیمه ګناه ګڼې جواب راکړه عظیمه ګناه ګڼې ښې ګڼې کو عظیمه ګناه ګڼې سخته ګناه ده رور دی دی مړ دی او د ده نه دغه کوي الله رب العالمین موږ ته وایي واورئ دا خبره اوس واورئ ما ته وګورئ چې یو سړی د بل رور مسلمان غیبت کوي دا د دین عظیمه ګناه ده چې یو سړی د خپل مړ رور نه غوښې پرې کوي او خوري الله په دقې دومره نه خفه کېږي څومره چې د مسلمان رور په غیبت باندې الله خفه کېږي اوس سوچ کوئ اوس فکر کوئ الله د مړ رور په غوښو خوراک باندې نه خفه کېږي دومره نه خفه کېږي خو دومره نه خفه کېږي څومره چې الله رب العالمین د یو مسلمان رور په غیبت باندې الله څومره خفه کېږي رونو عظیمه ګناه ده لویه ګناه ده ډېر سخت وعید یې راکړه کړی دی د دې د پاسه موږ لګیا یو بیا انسان دویم نمبر زندگی هغه په قبر کې ده قبر کې به د غیبت خور سړي څنګه عذابي ما ته وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج ته لاړ په معراج کې مختلف قومونه ولیدل یو قوم یې داسې ولید ما ته وګورئ چې د هغوی کښېنه د هغوی نوکونه دي نوکونه دي ما ته وګوره د هغوی نوکونه خو دا نوکونه د غوښې نه دي بلکې دا د اوسپنو دي د اوسپنې نوکونه د ښځو مو او د سړو مو او داسې لویې لویې چارې وي او په دقې چارو نوکونو باندې لګیا دي د ځان نه د مخ نه م غوښې شو کوي او د دې بدن نه م غوښې شو کوي او دا غوښې بیا رالي خوري یې بیا بدن جوړېږي بیا غوښې د ځان نه شو کوي هغه خوري بیا هغه جوړېږي رسول الله مبارک جبریل ته وایي دا څوک دي دا خو ډېر سخت عذاب کې دي وایي یا رسول الله مبارکه دا ستا د امت غیبت خواره دي چې چا غیبت یې کړی دی په قبر کې به ټول عمر د عذاب دا د قبر عذاب او د محشر عذاب بس رسول الله صلی الله علیه وسلم وی موږ ته یو څو مرحلې دي په هغې مرحلو کې یو مرحله هغه د پولیس سرات ده په پولیس سرات به موږ تېرېږو او پولیس سرات دا تاسو اورېدلي د علماو نه هم دا په حدیثو کې هم دي چې د ویښته نه نري دي او د تورې نه تېره دي
وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ټول به پیږي. نو مسلمان خو به په الله د بجلی د پلاقه سي پرور باسي، کافر به لاندې پروزي. دې کې به د جهنم په دې اور کې یو قوم الله رب العالمین را ایثار کړي به او سوځي به. الله رب العالمین فرشتو ته حکم کړی دی چې دوی مه پرېږدئ. تپوس به وشي چې دا څوک دي؟ رسول الله مبارک فرمایي وی فرشتي به ووایي چې دا هغه قوم دی چې چا غیبت کړی دی. دوی به الله د دې جهنم نوځي چې تر څو دوی معافي نه غوښتې. دا هغه چا نه ده چا چې غیبت کړی دی. نو په جهنم کې وی دغه شان ایسار کړي. نو د دې د وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الغیبة اشد من الزنا نم لویه ګناه ده. صحابه تپوس کړو یا رسول الله د زنا نه؟ او یو د زنا نم لویه ګناه ده. وی دا ولي؟ نو رسول الله مبارک ورته دا د دې د وجې چې الله دې مونږ او تاسو وساتي او زمونږ نسلونه دې الله د زنا نه وساتي. سخته ګناه ده، خو که زنا دې وکړه او توبه دې وویسته نو الله به دې معاف کړي، الله به دې معاف کړي. خو که غیبت دې وکړو د چا دې کړی دی نو په توبه باندې صرف غیبت نه معاف کېږي، چې د چا دې کړی دی د هغه نه به معافي غواړې نو الله به معاف کېږي چې ما ستا غیبت کړی دی ما معاف کړه. نو که هغه معاف کړي نو خو معاف شي، او که هغه معاف نه کړي نو الله دې نه معاف کوي. نو د دې د وجې رسول الله مبارک فرمایل چې غیبت د زنا نه لویه ګناه ده. او بیا رسول الله مبارک وی چې د ټولو نه بدترین سود کم یو دی؟ دا راته حدیث چې کوم د دوانو جانو سردار مبارک فرمایلی دي، وی بدترین سود کم یو دی؟ ګوره سود اسم خطرناکه ګناه ده. 1 روپۍ د سود اغشتل رسول الله مبارک وی چې د دې او یا جزء عذاب دی. 1 روپۍ سود اغشتل چې 1 روپۍ دې په سود واغشته او یا شپږ دیرشه یا او یا جزء ګناه ده. ایسرها د ټولو نه پکې هغه د لاندې ګناه دا ده چې ان ينکح الرجل امه د سود 1 روپۍ د خپلې مور سره شپږ دیرش کاله زنا کوي. خو رسول الله مبارک وی غیبت د سود نم سخته ګناه ده. بس سوچ اوس کوه، اوس فکر کوه. نو لونو ځان به د غیبت نه ساتو. دا نن چې زمونږ اعمال، دا نن چې زمونږ په منځونو تلاوتونو کې خوند نشته، قسم په خدای د هغې غټه وجه ده چې موږ ټول غیبت کوو، ټول د یو بل پسې لګیا یو. نو د هغې د وجې زمونږ خوند اوتې دي د عباداتو نه، عبادات خوند نه راکوي. ځکه هغه بدبویي زمونږ په خولې کې پرته ده، نو بدبویۍ له نیک اعمال نه راځي. زمونږ د دې دین یو ډېر لوی تابعي تېر شوی دی. تابعي دې ته وایي چې صحابې لیدلي وي. حضرت ربیعه رضی الله تعالی عنه لوی تابعي دی. نو دا مسله ده چې کله غیبت کیږي که نه، نو اول یې په لاس منې کوه، مه کوه، بس موضوع بدله کړې، خبره بل اړخ ته اړوه. خو که خبره بل اړخ ته نه اړوي نو بیا محفل پرېږده، مجلس پرېږده. دا مسله ده د دې ده. نو هغه ربیعه رضی الله تعالی عنه ناسو نو چا غیبت شروع کړه، نو منې کړه، نو نه منې کېده، نو هغه پاسېده، د هغې ځای نه پاسېده. چې پاسېده لاړه، چې لاړه څه ډېر وخت پس بیا راغی هغې محفل ته. څه کار یې چې راغی هلته بیا هغه غیبت چالي. یاره بیا یې منې که نه منې کېده، د خدای شان ته ګوره چې هغه هم ورسره په هغې غیبت کې 1 منټ 2 منټه کېناسته او وشتې د هغې ربیعې نه غیبت وشو. چې وشو بس کور ته راغې، د شپې یې خوب ولیده او په خوب کې ویني چې یو 2 کسان را روان شوي دي او ده پسې او ده یې راونیوه او ورته په تالي کې د خنزیر غوښه کېښوده او ورته یې دا خوره شابه. هغه نه خوړه، بس په زور یې ولې دې خولې کې ورکړه. چې په زور یې ولې خولې کې ورکړه، هغه غوښه یې پې لږه شانتې وخوړه په زوره باندې. دې په دې زور زور کې راپاڅېده، چې راپاڅېدو وي شکر دی چې خوب دی. خو چې د خوب نه راپاڅېدو نو په خولې کې د هغې خنزیر بدبو محسوسوله. لګیا او توبې هم ویستې. قسم د الله په ذات
زمونږ د دې دین او زمونږ د دې ملک یو ډېر لوی عالم دی شیخ الاسلام مولانا تقی عثماني صاحب په دې خپلو خطباتو کې لیکلي دي وی حضرت ربیع رضی الله تعالی عنه وی چې د هغې یو ورځې غیبت د هغې یو ساعت د هغې یو منټ د غیبت د وجې زما د خولې نه 40 ورځې د خنزیر د غوښې بین ته ذکر مې نه شو کولی دا خو نن پکې موږ ډېر مبتلا یو نو موږ یې په هغې بینونو نه پوهېږو نو نه راله مونځ خوند راکوي نه راله اودس خوند راکوي نه راله نو زما عزتمند وروڼو ځان به د دې ګناه نه ساتو سخته ګناه ده سخته ګناه ده او په دې کې ګوره الله خاطر هم نه کوي ګوره ما ته وګوره په دې مخ د کائنات کې د ټولو نه لوی مقام او مرتبې والا بیبیانې هغه د رسول الله مبارک بیبیانې دي چې زموږ او ستاسو میندې دي امهات المؤمنین زموږ او ستاسو میندې د پیغمبر بیبي دا د امت دپاره مور وي دا قرآن شریف کې الله وي وازواجه امهاتهم د نبی علیه السلام بیبیانې دا ستاسو میندې دي او ډېر لوی شان لري ډېر لوی مقام لري چې د رسول الله بیبي وي نو خو لوی مقام لري لوی مرتبه لري د خولي غیبت پرېږده یو ځل عایشه رضی الله تعالی عنها ناسته وه او دې کې د رسول الله مبارک یو بل بیبي راله صفیه رضی الله تعالی عنها د نبی علیه السلام بیبي وه هغه صفیه رضی الله تعالی عنها د قد نه لږه لنډه وه د چا قد لوی وي د چا لږ داسې لنډ هم نه وه چې بده ښکارېده خو د نورو بیبیانو په نسبت هغه لږه شانچیته وه نو هغه چې داسې راښکاره شو د هغې خیال نو چې عایشې بیبي رسول الله مبارک ته په اشاره باندې وویل وی هغه لنډه بیبي راله په اشاره یې وویل چې لنډه بیبي راله یاره چې دا خبره عایشې بیبي وکړه رضی الله تعالی عنها ګوره د رسول الله مبارک بیبیانې دي او الله ورته ګناهونه هم معاف کړي دي خو دا یو خبر الله د رسول الله مبارک په دې خولې باندې د تمام امت ته ثابتوله چې ګوره داسې چل دی وی عایشې بیبي دا تا خو په خولې یې څه نه دي ویلې صرف اشاره وکړه وی دا تا چې کومه اشاره وکړه دا تا چې کومه اشاره وکړه د دې دومره نحوست دی د دې دومره نحوست دی د خولې خبره نه چې تی شرمول کې صرف د هغې ګورې دا مقصد هم نو چې دا بیبي دې وشرمېږي خو هسې انسان کله داسې کي وی د دې خبرې دومره نحوست دی خو ستا دا اشاره صرف راوالو او موږ یې په سمندر خوږ سمندر کې واچو که نه نو د دې اشارې دومره نحوست دی چې د ټول سمندر اوبه به الله ترخیږي او سوچ کوئ فکر کوئ د رسول الله مبارک موږ به څه حال وي نو زما عزتمند ورونو اسې به موږ او تاسو غیبت نه کوو خو د رمضان المبارک میاشت را روانه ده یو فیصله به ځان سره کوو چې غیبت به نه کوو بیا ګورئ چې د الله رب العالمین احسانات دا عبادات به بیا خوند درکوي روژه به بیا سخته نه وي نن چې په موږ روژه سختېږي د څه د وجې د ګناهونو د وجې او خصوصا د غیبت د وجې بیا ګناه بیا الله رب العالمین سختوالی نه راولي بلکې الله رب العالمین راحت راولي خوشحالي راولي صحت راولي زمونږ د دې 400 زمونږ دا 400 الله رب العالمین ډېره مردم خیزه پیدا کړې ده او ډېر لوی علما الله رب العالمین 400 کې پیدا کړي د علوم سمندرونه دا هغې علومو په سمندرونو کې یو سمندر شهید اسلام مولانا حسن جان صاحب رحمت الله تعالی علیه یاره ډېر لوی عالم شیخ حسن جان صاحب رحمه الله د علم سمندر او تقریبا 15 کاله د رسول الله مبارک حدیث بیانو ډېر لوی شان ډېر لوی مقام انسانی وجود دی په انسان باندې هر قسمه بیماری تکلیفونه حسن جان صاحب رحمهم الله باندې یو وخت یو بیماری راغله او هغه بیماری دا وه چې د انسان دا بلډ پریشر زیات شي نو په د فالج راشي نو یا په لاس راشي یا په خپه راشي یا په سر راشي یا بعض کس ته پوزې نه وینه لاړه شي یا د بعضې انسان دوی ورته لقا وایي دا خوله لږه کږه شي دا کېږي تاسو په خپله معاشره کې وینئ شهید اسلام مولانا حسن جان صاحب رحمهم الله باندې دا بیماری راغله دا خولې معمولي شانه
او خوځېده کږه شو بس بیماری دا راځي دا خبره د هغه والد صاحب کوله زموږ والد صاحب او د شیخ حسن جان صاحب رحمهم الله والد صاحب مولانا علي اکبر جان صاحب ډېر لوی عالم ډېر متقی انسان و ډېر لوی مقام والا انسان چې په شیخ صاحب باندې دا بیماری راله نو بس راله بیماری هغه د الله د طرف نه ده یو شپه دا پلار یې دا والد صاحب اوس دا واقعه بیانوي رب ته پاڅېدم وی رب ته ودرېدم چې ربه دقه زما بچی دی او ستا د احادیثو خدمت کوي د رسول الله مبارک د احادیثو خدمت کوي ستا د دین خدمت کوي ستا د قرآن یا الله خدمت کوي او ټوله ورځې دقه په خولې باندې راځي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اے الله دا خو هغه خوله ده چې ټوله ورځ پې د رسول الله مبارک احادیث بیانېږي او زما چې څومره زندگی تیره شوې ده نو دا خبره ما ته هم پته لګي دی دا پلار وی او دا د ټولې دنیا ته پته لګي چې د شهید اسلام مولانا سنجاد صاحب د خولې نه خدایه پاکه تا چېرته د بل مسلمان غیبت نه دی اورېدلی دا خوله خو هغه خوله ده چې خدایه دې چېرته غیبت نه دی کړی دې چېرته چغلي نه ده خوړلې دې ټول عمر د احادیثو ورد کړی دی نو خدایه کمې خولې چې غیبت نه دی کړی تا خدایا هغه خوله کږه کړه تاسو د الله په ذات یقین وکړئ دا یې داغه نوسون هم تپوس وکړئ دا خبرې د شپې وکړئ او سار مولانا سنجاد صاحب رحمهم الله راغلی د خپل پلار له وی رب خو زه بیګا جوړ کړم وی دا کله چې د کوم وخت کې دا دعا کړې ده په دقه وخت کې الله رب العالمین د هغه خوله د هغې فالج نه بلکل وکړه چې خدایه دا خو هغه خوله ده چې دې غیبت نه دی کړې د الله رحم د الله کرم په جوش کې راغی او په هغې ساتي د نه غیبت کولو په وجه باندې د شهید اسلام مولانا سنجاد صاحب خوله الله سمه جوړه کړه اعمال به بیا مزیدار اعمال به خشته وي نو زما عزتمن درونو ځان به د غیبت نه ساتو او یو څو ځایونو کې غیبت جایز دی یو څو ځایونو